بسم الله الرحمن الرحیم. دا حدیث مبارک چې کوم ذکر کو ان من اقتراب الساعة انتفاخ الاهلة، په دې کې یو توجیه دا ده چې حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په اخیری زمانه کې به فضایي الودګي ډېره زیاده سیوا شي. لکه نن سبا جازونه نه هو ګاډي او ریلونه کارخانې او دا څیزونه. د دې حدیث مبارک مقصد دا دی چې د دنیا دا تجارتونه کم او مشینرۍ چې دي دا به انتهایي زیاتې سیوا شي. نو د هغې سره به فضا چې ده نو دا به آلوده شي. فضا به څه شي؟ آلوده شي. نو دا اولنۍ ورځې سپوږمۍ چې ډېره نری نو اوس په نظر راځي او داسې وخت به راشي چې دا فضا به دومره خړه شوي چې وریځ به نه هم دومره دوړې موړې او دومره لوګي موګي وي چې په نظر به راځي، نو سبا له به نظر راځي غټه وي. په دې کې اشاره د فضایي الودګۍ ته چې فضا به زموږ الوده شي. پوه شوې؟ دویم په دې کې اشاره د هغې مصنوعي رڼاګانو ته چې ای مسلمانانو اوس خو ستاسو رڼا چې ده نو هغه په نور ده، په سپوږمۍ ده، په لرګي ده، په اور ده. داسې زمانه را روانه ده چې سپوږمۍ او د نور او د اور نه علاوه نور بېشمار راډونه او بلبونه ورسره به ایجاد شي. نو چې هغه مصنوعي رڼاګانې سیوا شي، هر ځای کې بلبونه راډونه لګېدلي، نو بیا به سړي ته نری سپوږمۍ خو چې ښکاري چې څومره په افق هلته تیارۍ نو ښکاري، نو هر ځای به دومره د رڼاګانو ډکي چې تا ته به هغه نری سپوږمۍ ښکاري نه. ځکه چې تیزه رڼا راشي کمزورې رڼا پکې پټه شي بیا پکې پته نه لګي. د ورځې ګاډي لیټ لګولی سړي ته ډو پته هم نه لګي که نه. د شپې چې له مخې له ورشي سړی بیا ملک نه ویني چې ځکه دومره تیز وي. حالانکې حقه لیټ نه دی، بلب خو ورته بدل کړی نه دی، حقه څیز دی، خو بره پې ښه غټ بلب دی نور دی نو پته پکې نه لګي، ورکه کړې ده. پوه شوې؟ ښه بل څیز دی هغه چاند ګرهن صورت دا وشو. په دې کې څه سوال شته؟ ټیک ده. خو په دې کې بنیادي خبره دقه چې مدار رؤیت لره دی. مدار چا لره دی؟ رؤیت لره. حساب کتاب چې دی مختلف څیزونه را معلومول د مخکې نه چې دي، نو دا صرف زموږ د رؤیت دپاره معاون دي چې موږ په دې سره د رؤیت پیکس وخت معلوم کو، پیکس ځای د سپوږمۍ معلوم کو. ٹھیک ده؟ او د امکان تر حده پورې موږ ته ووایي چې رؤیت به کېدلی شي یا نشي کېدلی، رؤیت ممکن دی یا ممکن نه دی. نور مدار په آلاتو په حسابونو کتابونو نه دی، بلکې مدار به چا دی؟ په رؤیت باندې دی. پوه شوې؟ چلو چاند ګرهن او سورج ګرهن، سپوږمۍ تندر نیول او یا نور تندر نیول. دا چې کله د سپوږمۍ او د ځمکه او د انور درې واړه په یو سید کې راشي نو دا بیا تندر نسي. او دا خدای پاک د خلقو ته خپل قدرت هغه وخت په وخت ظاهروي او دا یو خبرداری ورته ورکوي، لکه چې وختي طور مې دا سپینه سپوږمۍ توره کړه، دا سپین پلقېدونکی انور مې تور کو، نو مستقلې درلم ختمولی شم. او یا معنا دا چې یو ورځ به داسې راځي چې مستقل به یې دله ختموم. پوه شوې؟ نو دا د الله د قدرتونو نه ان الشمس والقمر آیتان من آیات الله، دا هغه نښې دي د نښو د قدرت د الله نه. لا یخسفان لموت احد ولا لحیاته، دا د هیچ چا د مرګ یا د چا د ژوند د وجې نه هغه خسب نه کوي، یعنې تندر نه نسي. خو دا نبی علیه السلام فرمایلي وو په هغې موقع چې کله زوی وفات شو ابراهیم رضی الله عنه، نو خلقو دا پاک ورځ باندې نور تندر نیولی، نو خلقو دا خبرې پکې وکړې، نبی علیه السلام ته راورسېدل. نبی علیه السلام وفرمیل ان الشمس والقمر آیتان من آیات الله لا یخسفان لموت احد ولا
لحیاته دا رچا د موت حیات سره د تعلق نشته. بیا په دې کې مونږ ته د عبادت هغه ترغیب دی، د عبادت هغه حکم دی استحبابا یا هغه بطور سنت. د دې لپاره چې خدای پاک د خپل قدرت د نښو نه یو نښه ظاهره کړه، پرېوځه د خدای ته به سجده کړي، عبادت وکړه. ټیک ده. او یا بله یو عقلي وجه دغه ده چې په دې کې دا یو بل سره په سید کې راشي، نو دا امکان د نورو حالتونو کې هم امکان شته چې یو بل ځان ته راوکاږي، او په دې ځای کې امکان ډېر زیات سیوا شي، ځکه په منځ کې فاصلې کمې شي. فاصلې څه شي؟ کمې شي. نو هغه یو بل ته د راکینج کولو هغه امکان د نورو حالتونو نه سیوا شي، نو په عبادت کې مشغوله شه. که ځان یو بل ته دوی یو بل یې راوکاږو، نو بیا به پکې ایساره بیا به ماده کي. پوه شوې بې؟ نو چې په عبادت کې، په مانځه کې، په استغفار دعا کې ساوزي جو ښکلې خبره ده که نه. کسوف و خسوف اللہ تعالیٰ کی قدرت کی عظیم علامات و براہین میں سے ہے. ان کا وقوع انسانوں کے لیے ایک عظیم واعظ اور درس عبرت ہے. اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو اور اللہ کے حضور رو کر گڑ گڑا کر معافی مانگے اور صلاۃ کسوف و خسوف ادا کرے. تاہم ماہرین نے جو ظاہری سبب ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ کسوف شمس اس گورا حقیقی سبب تھا چې خدای د خپل قدرت نښه ظاهر بس ظاہری اسباب سے هغه دا ذکر کړي. اس وقت واقع ہو جب چاند ہماری نگاہ میں سورج کے بالمقابل آ جائے. اس وقت چاند سورج کی روشنی کو ہماری آنکھوں سے چھپا دیتا ہے. سورج کی روشنی کو چاند اس وقت چھپاتا ہے جب کہ ہماری آنکھ سے نکلا ہوا وہمی وہ خیالی خط چاند اور سورج دونوں پر گزرے، اور یہ خط دونوں پر اس وقت گزر سکتا ہے جب کہ شمس و قمر دونوں عقدہ راس یا عقدہ ذنب میں جمع ہو. چې په یو سید کې راغلي موږ دې نور ته ګورو که نه، زه دې چې کټ دې خپې ته ګورم، خو د یار پکې مخې ته راغی، نو اوس ودن نه شم کتی. اوس که داسې شوم دی، یا مثال زه دې داسې نه شوم، دی ته داسې لږ وګوره هغه دی خوښ اوس راته بیا ښکاري. نو په منځ کې رکاوټ راغی چې بیا نه ښکاري. نو نور مونږ ته رڼا راکوي، خو چې په منځ کې سپوږمۍ راغله نو بند یې ګوره ته، چې اوس به مونږ سوری لګي، دا به مونږ باندې د سپوږمۍ صحیح سوری. ټیک ده. یا چې سپوږمۍ تندر نه شي، نو په دې کې دا ځمکه په منځ کې راشي، نو په سپوږمۍ باندې د نور رڼا داسې پرېوځي. ټیک ده. دا سپوږمۍ ده، دا نور دی، نو دا رڼا به پرېوځي دي شي که نه. نو چې مونږ په دې ځای کې یو، نو مونږ ته دا سپوږمۍ سپینه ښکاري، دا رڼا پرېوځي بیا دي شي، نو مونږ ته دا سپوږمۍ څه ښکاري؟ سپینه ښکاري. اوس دا ځمکه په دې ځای کې راغله، نه خو په دې ځای پرېوځي، هغې ته خو ونه رسېده که نه. نو د څوارلسمې خو تکه توره ښکاري، ځکه د دې ځمکې سوری پرې راشي، ځمکې سوری پرې راشي. نقطه راس الذنب ها، او بل دا نقطه راس الذنب دا خو پکې ویلي مو که نه وشو. زه راځه چې دا وګورو.